السلام علیکم ملګرو د سنه چې یریدو همغه کار وشو د پنځپیریانو مولانا وحدان صاحب چیلنجونه شروع کړل خو چې کله مفتی محمد ندیم صاحب د هغه چیلنج قبول کو میدان ته راغی نو مولانا وحدان صاحب وس د تیښتې لار ګوري یقینا چې تیښته یې کړې ده ځکه هغه سوالونه مینتونه شروع کړي دي وایي د جمعیت علما اسلام علماء کرامو ته زه درخواست کوم چې د الله دپاره مفتی محمد ندیم صاحب خاموشه کوي دا غلی کوي او موږ نه قلار کوي ملګرو تاسو دا خبره یاد وساتئ چې چیلنج مفتی محمد ندیم صاحب نو کړی بلکې د پنځپیریانو د طرفه شوی و مولانا وحدان صاحب کړی خو د خپل عادت مطابق اوس پروپیګنډه کوي او په مفتی محمد ندیم صاحب الزام لګوي او د تیښتې دپاره لار ګوري بل طرف ته د پنځپیریانو یو بل مفتی بلال صاحب هغه هم چیلنج کړی او مفتی محمد ندیم صاحب د هغه چیلنج هم قبول کړی ایک تیر دو نشان نو مفتی محمد ندیم صاحب په یو تیر باندې دو نشانه هغه نشانه کړي بلال صاحب او مولانا وحدان صاحب خو د افسوس مقام دا دی چې مولانا وحدان صاحب خو بھاګه وکړه تیښته وکړه فرار یې وکړو اوس مفتی بلال چې کوم دی هغه هم لګیا دی د تیښتې لار ګوري بهانه ګوري په کومه موضوع باندې چې د مفتی محمد ندیم صاحب سره د مفتی بلال مناظره شوې ده مفتی بلال بار بار د هغې ذکر کوي و په هغه موضوع باندې به مناظره کیږي نو مفتی محمد ندیم صاحب ورته وایي چې په دغه موضوع مناظره شوې ده او تا شکست خوړلی دی اوس د بدلا د اخیستو دپاره دوباره ته اوس وایي چې په هغه موضوع راشو نه په هغه موضوع د شکست خوړلی اوس دویمه موضوع دا ده چې پنځپیریان ستا د اصولو مطابق تا چې کوم اصول دي د هغې مطابق د اسلام نه خارج دي نو په دې موضوع راشه او مولانا وحدان صاحب چې کوم دی هغه ته دا موضوع ایښې ده چې پنځپیریان منکرین حدیث دي په دې موضوع راشه او دا تاسو وګورئ د مفتی محمد ندیم صاحب تیاری شروع دی مشوره کتابونه مکمل تیاری شروع دی مولانا وحدان صاحب چې دا تیاری ولیدو نو خپې ټینګې نه شوې او په تیښته کې کامیاب شو اوس سوالونه کوي او جمعیت علما اسلام مشرانو ته درخواستونه کوي چې مفتی محمد ندیم صاحب موږ نه قلار کوي دا موږ پسې شوی دی نو ملګرو د اوسه نه ټول نوجوانان احناف د علماء دیوبند سره تعلق لرونکو تمامو غیور مسلمانانو بالخصوص مناظر اسلام مفتی محمد ندیم صاحب ته زموږ د طرفه د فتح مبارکي چې په یو تیری دو شکاره وکړل مفتی بلال هم لاړې او وحدان هم لاړې او پنځپیریانو حضراتو ته درخواست دا دی چې مهرباني وکړئ دا کسان راولئ میدان ته او د مفتی محمد ندیم صاحب مخې ته یې کېنوئ چې آینده دپاره بیا چیلنجونه نه کوي د خضر حیات غوندې چې اوس مکمل خاموشه شوی دی د مفتی محمد ندیم صاحب چې چیلنج ورکړی د هغې نه پس مکمل غیب دی دغه شانتي توصیف مولانا صاحب هغه هم غیب شوی دی مجتبی عامر صاحب هم غیب شوی دی او دغه ټولې غیب شوي دي اوس دا دوه راوتي دي میدان ته چې د علم په لحاظ هم ډېر زیات کمزوري دي او دوی هم لګیا دي په دوه موضوعګانو شکست وخوړو اوس بیا لګیا دي په هغه موضوعګانو د مناظرې خبرې کوي نو مفتی صاحب ورته دغه دوه موضوعګان ایښي دي الله دې وکړي چې تیار شي او مخې ته راشي او د دوی چې کوم هغه مخکینی شرم دی چې په هغې کې لږ اضافه وشي خو امید نه لرو چې دوی بیا میدان ته راشي د ویډیو کتلو ډیره مننه ملګرو دغه معلومات مې در سره شیر کړل که ویډیو هم خوښه شوه نو خامخا لایک کړئ او دا چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ السلام علیکم ورحمت الله